شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. سترے سرا متعلق بعض احکام تیر شوي دي، هغې سره متعلق نور څه حکمونه دي نو دې باب کې هغه ښیي. دې کې حدیثونه هم ډېر دي، 9 احادیث دي تقریبا دیږي. لومبني 2 حدیثونه یو مضمون سره تعلق لري. د باب مطلب دا دی چې که یو بني آدم د منځګزار مخکې ملاس دی، لکه یو سړی ملاس دی نو یو سړی راشي نو د هغه خپو طرف ته مونځ کولی شي که نشي کولی. سترا مونږ وی هغه څیز ته وایي چې هغه منځګزار خپلې مخې ته ودرولي یا ایښي. نو که بالفرض یو بني آدم خپې غځولي دي نو آیا مونږ د هغه خپو ته مونځ کولی شو که نشو کولی؟ دارنګې یو بني آدم ناست دی، قبلې ته مخ دی او یو سړی راشي نو آیا د ده د شا نه ستره جوړولی شي که نشي جوړولی؟ د پسې مونځ کولی شي که نشي کولی؟ ځکه چې سترې جوړول او بیا په داسې جوماتونو کې دا کوم چې زمونږ د دې دور دي دا ډېر مشکل دی ستره جوړول. په دې وجې نه دې مسله کې نرمي ښیي مونږ ته. او دا یې مطلب دا دی چې یو سړی مسجد ته راشي او داسې ځای نشته دی د دیوال خوا کې چې دی هغې سره ودرېږي نو چې مخکې کم کس ناست دی نو دی د هغه پسې ودرېږي خو د هغه شا به د لپاره څه شي؟ ستره. د حدیث دغه مطلب دی. هغې کې دی پیش کوي د سیده عایشه رضی الله عنها عمل. سیده عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشره ښځه ده. د هغه ټولې ښځې خو 11 دي مختلفو اوقاتو کې، لیکن په یو وخت کې ژوندی د هغه 9 ښځې وې. امت دپاره 4 ښځې په یو وخت ساتل جایز دي او په رسول دغه پابندي نشته. یعنې کله چې مونږ وایو چې یو سړی 4 ښځې کوي نو دا امتي دی، پیغمبر دپاره دا پابندي نشته. د هغې وجه څه ده؟ وجه د هغې دا ده چې مونږ کوم ودونه کوو نو هغه صرف د جنسي تسکین دپاره کوو، جنسي تعلق دپاره کوو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به ودونه جنسي تسکین دپاره یوازې نه کول، بلکې هغې زنانو ته به څه تکالیف داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې تکلیف د وجې هغې سره واده وکړو. مثلا لومبنۍ ښځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده خدیجه رضی الله عنها. زمونږ د خلکو خو طریقه دا ده چې د یو خاوند نه کونډه شي نو هغه سره څوک نکاح نه کوي. که رواج شته دلته کې؟ رواج نشته، بد ګڼي خلک. لیکن سیده خدیجه خو 2 خاوندانو نه کونډه ده او د هغې د 2 خاوندانو نه بچي دي، 1 2 نه 4 بچي دي. زمونږ ډېر عجیب و غریب ذهنیت دی که نه. زمونږ خلک یو کونډې سره چې کله بچي نو هغه ته پلار کرولیږي دا ورسره نکاح وکړي. خودغرضي ده که نه ده؟ خلکو ته اعتراض ډېر ښه ورځي، په دې نه پوهېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې ښځې کولې نه ولې کولې. دې کې بنیادي مقصد دغه و چې دې خلکو دا بچي به څه کوي. ما تا ته نه وایي داسې چې ته ډېرې ښځې وکړه، موږ خو 4 نه سوا نشو کولی، لیکن موږ یې صرف دې لپاره کوو چې ځان له جنسي تسکین پیدا کړو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل سره همدردي د بلې زنانه غم ویشل د هغې دپاره به هغه کوله.
دارنګه داسې صحابیات هم شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا هغې نکاح تړلی دی او د الله شان ته ګوره چې نکاح چلیدلی نه دی. سیدنا زید او سیدہ زینب لا رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړی دی هغه نه چلید. سیدنا زید ولګېد او سیدہ زینب یې طلاق کړه. و د دې ښځې او په زړه څه تېرېږي چې اس بیسا یو ښځې ته طلاق ملو شو د دې په زړه به څه تېرېږي. سیدہ زینب سره نکاح په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تړلی ده چې چونکې دا زما په وینا شوې ده لہذا د دې تسلي او په دې کې چې زه دې سره نکاح وتړم. ښه ډېر داسې خلک دی چې هغوی د پیغمبر په وینا هجرت کړی دی حبش ته او هلته چې تللي دي نو هلته د هغوی خاوندان مړه شوي دي کونډې شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بنیاد د همدردۍ په بنیاد هغوی پسې کسان لیږلي دي او بیا یې نکاح ورله تړلی دی او هغه زنانه د هلته نه رخصت شوې ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم له مدینې ته راغلی ده. دا خیال وساته نیمګړي مسلمانان کېږي ما بې علمه خلک اعتراض کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو ښځو د هغه ډېرې ښځې وې څلورو نه یې سیوا وې ناسې وې. سیدہ عایشه سره نکاح په کم عمر کې کړی دی په هغې باندې هم د دې دور خلک ډېر غوسه دي چې دا خو چې د شپږو کالو واده سره نکاح کړی دی نو دا ضروري ده چې ته نکاح وکړې نو بس شپې له سړی جنسي تعلق وساتي. دا خو اوس دا غویتوب جوړ دی خلکو کې. اوس خلکو دا فرض کړي دي چې ما واده وکړو نو هغې به دا زما ښځه کېږي چې سره جنسي تعلق وساتم. هغې ته کتل پکار دي. ډېرې زنانه داسې چې د هغې د حیض په دوران کې نکاح وشي او زموږ ځوانان نه خبر نو دی په لومبۍ شپه ورغلي 9 بجې ځان خلک د دین نه خبر کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دې لپاره ونه کوو. سیدہ عائشہ کشره وخت د هغې نکاح په کم عمر کې دې لپاره شوی و چې د هغې تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسو کې وشي. په دې وجه صحابه کرامو کې د ټولو لوی عالم څوک دی؟ عائشہ رضی الله عنها. زموږ د دې دور خلک د ځان یې شرمولی اعتراض پیو کوي یورپ والا نو دوی څه وایي دا د 6 کال نه د 14 کالو وخت د دهایي ته خلکو لر کړې ده. دروغجن بچیه دروغ وایي. ځان په دې پوهول پکار دي چې نه دا نه ده ضروري چې تا نن یو زنانه راوسته او ته د شپې کې هغې سره شباشي وکړې هم بستر دی شي هغې سره. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نکاحونو ګڼې وجې وې. یو وجه پکې دا وه چې تاسو وګورئ د هغه ښځې اکثر و بیشتر مختلفو خاندانونو کې دا ولې کونډې دي په هغې کې خو پیغله صرف سیدہ عایشه ده ولې هغه چا ښځه نه ورکوله. ښځې هغه دپاره ډېر شی وي لیکن یو سړی هغه ظالم کتاب لیکلی و رنګیلا رسول بیا چا مړ کړ. دا خلک اعتراض کوي او مسلمانان واقف نه وي دوی بوج بوج کوي. سمه خبره وکړه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحونه دې دپاره به نه کول بلکې دې مقاصدو باندې به یې کول چې هغې ته زنانو سره د هغه خیرخواهي راشي. نو بای زنانه هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړی دی مختلفو خاندانونو کې. ولې د عربو طریقه دا وه چې یو سړي به یو خاندان کې واده وکړو نو هغه به هغې ټول خاندان خپل زوم ګڼو هله به تکلیف نه ورکوه. بیا تاسو وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکي ژوند کې په هغه چا حمله ممله نه ده کړې ګزار یې پرې نه دی کړی. ولې د هغه مختلفو خاندانونو کې ښځې دي. دې کې دا حکمتونه دي خلقو ته دا نه معلوم. سیدہ عائشہ 2210 احادیث دې نقل دي. تاله سو احادیث درځي
که دوه به درځي هله دا ښځه وه لیکن دا د صحابه کرامو استاد وه او احادیثو کې صحابه کرام فرمائی ما اشکل علینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د صحابه کرامو تبا چې کم مشکل راغی نو مونږ به د هغې وجدنا الجواب عند عایشه د هغې جواب به مونږ عایشې سره موندو د هغې وجه دا وه چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کشره ښځه ده ورکوټوالي کې د هغه په نکاح کې راغلی ده دا هغه عایشه ده دا به معترض وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې یو د پښتو اعتراض دی یو د عربی اعتراض دی لفظ پیژندل پکاري اعتراض اردو کې او پښتو کې خو دې ته وایي چې سړی د چا نه تپوس وکړي د دې دپاره چې هغه بې جوابه کړي دې ته اعتراض وایي لیکن عربی کې اعتراض دې ته نه وایي عربی کې اعتراض دې ته وایي چې سړی د چا لار کې سملي لار ورته بنده کړي یا د چا په کټ کې یا په بستره کې په پلنو پلنو سملي یو خو په اوږدو سملاستلي که نه اوږدو باندې کټ دی د هغې سر او خپو ته سملي سړی دغې ته اعتراض نه وایي اعتراض دې ته وایي چې د منځ کې سملي خپې یو طرف ته راشي په لنډ طرف کې او سر یې بل طرف ته راشي نو ښکاره چې په داسې وخت کې به د انسان خپې اوږدې نه وي نو کله کله به عایشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستره کې ملاسته وه خو دغه شان به ملاسته وه په دې پلنو پلنو به ملاسته او کله داسې هم شوي دي چې په اوږدو کې به ملاسته وه نو کومه احادیثو کې چې دغه راغلي نه په یې کې معترضه نه وي په یې کې راقدتون راځي زه به ملاسته وم و دې حدیث باندې د پوهېدو دپاره دا هم ضروري ده چې موږ ته د هغې کمرو پته هم وي چې کمره څومره وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه کمره دومره وه چې نن پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای خښ دی قبلې دیوال طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خښ دی نو د هغه د نوم سره بل قبر دی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی نو د هغه د نوم یا د خپو سره د سیدنا عمر قبر دی نور ځای به کې نشته بعضې احادیثو کې راځي چې د یو قبر ځای پکې شته خو که هغه ورسره هم واخلي په دغه طریقه باندې خو توری غونده ځای دی که نه یعنې زیات نه زیات موږ به دا ووایو چې دوه صفونه برابر ده په داسې ځای کې یو ښځه خاوند هم اوسېږي د هغې د کور سامان به هم وي او مونځ پکې هم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کمره ده چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نن هم آسوده دی هلته کې د هغې قبر مبارک هلته کې دی د هغې ګس طرف ته چې سړی کم دیوال وګوري دلته کې پرده وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به جومات تر دغه ځای نه کتل د هغه جومات او کور یو په صرف یو پرده وه میاس کې دومره تنګه کمره چې نه پای کې به سړی سملي څنګه کور کې خو بې شمېره پسونو ضرورتونه سید عایشه په بعضې احادیثو کې راځي زه به ملاست وم رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما خپو طرف ته مونځ کوه پته لګېده چې د مونځګزار د چا خپو طرف ته مونځ کولی شي دا بت پرستي کې به نه راځي او دا د لپاره ستره هم کېدی شي هغه داسې چلته یو سړی ملاست دی بالفرض پې اوږدې کړي مونځګزار هغه ولاړ دی دې ځای کې یو سړی تېرېږي تېرېدی شي د سترې په باب کې دا دې دپاره لګي چې د هغه مخې ته سړی خو شته که نه دې ځای کې سړی ناست دی دی څه کوي یا نه کوي او د پسې بل سړی ودرېدو هغه بل سړی مونځ کوي نو زه د دې سړي مخکې دی مخکني سړي مخکې تېرېدی شم که نه شم تېرېدی شم په دا مسله ثابت دی هغه وایي چې کله کله ما خپې اوږدې کړی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سجدې له راته نو زما خپو باندې وې څه چونګاره مونګاره ولګوله چې بني آدم ودی نو هغه په لاس وهلو باندې نه ویښېږي زه پوه شم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده لګوي نو ما خپې راغونډې کړې
دا ولې تنګ ځای دی او په کې دا الفاظ هم دي په حدیث کې چې په هغې زمانه کې کورونو کې به رڼا نه وه دا هم دوه مسلې ښیي د هغې څومره زیات غربت دی کور کې د رڼا درک نه لګي زمونږ کار خو ډېر عجیبه دی مونږ ته چې معمولي غوندې یو شی راشي نو اسمان په سر والو صبر برداشت تحمل دا مونږ کې نشته زمونږ کشران یو ټایم روټۍ سپوره نه خوري شونډ به یې پړسولي بعضو تختې دا انسانیت نه دی انسانیت زده کول پکار دي دا کله کله ډېر مشکلات راشي سړی به برداشت کوي په کور کې رڼا نه وي دا ښځه او خاوند دي ښځه ماغه د دنیا د ټول نه عظیم ښځه او خاوند نو ماغه چې دغه شان انسان سوال نه پیدا کېږي چې بل و لیکن دا الله ابتلاعات دي خپل نبي له نه ورکوي نو نن که چېرته د یو مسلمان حالت کمزوره دی نه شونډ پړسولي شونډ څه نه پړسوي الله رب العزت ستا ابتلا کوي ستا امتحان اخلي پکار دا چې ځان په کې برابر کا پورا وښایه خپل رب ته ځان چې ربه ته زما خالق و مالک په هر حال کې ستا شکر دی په هر حال کې ستا حمد دی او دا مسله ته معلومه شو خلک څه وایي تیاره کې چې مونځ مکروه وایي لکه ځان نه لګی چا وایي چې مکروه وایي دا پیغمبر چې مونځ کوه دا مکروه په خبره ځان نه پوهوي بای ځایونه داسي چې هلته د قبلې پته نه لګي او تیاره ده او تا ته پته نشته چې قبله کوم خوا ده نو مونځ یې مشکوک غوندې وکړه خو چې کله تا ته پته ده چې قبله دې طرف ته نو مونځ کوه د رڼا ضرورت نشته دا فرض خو نه دي د مسلې نوعیت غلط کی خراب کی هغه په هغه صورت کې کراهت دی چې کله سړي ته د قبلې پته نه علم نه چې تا د قبلې پته دې طرف ته قبله یا یو ځای داسې چې هلته کې درب مرب دي او دا امکان شته چې دلته کې څه ماري څه لړمي بل څه مصیبت دي ته ځان ته رڼا وکړې د ځای پته ولګېږي چې پاک دی بیا بجلي مړه کې نه کوو مونځ او مکروه څه حرام ته خو نه وي مکروه هغه طبیعت یې نه اخلي د مکروه باندې خلک پوهېږي نه لوی شی ته جوړ کړي چې دا شی چې مکروه ښه دی مکروه ښه څه ته وایي طبیعت یې نه اخلي طبیعت یې چې نه اخلي څه حرام خو نه وي ډېر څیزونه به وي زما طبیعت به اخلي ستا طبیعت به نه اخلي ډېر به داسې چې ستا طبیعت به اخلي زما طبیعت به نه اخلي شریعت باندې ځان پوهول پکار دي ډېر داسې عجیب و غریب جهالتونو مخکې تېر شوي دي موږ چې به سهار رالي جومات ته سړی به راته نو سلام به یې کوو کېناسته به بیا به یې تپوس کوي استاد جي سنتو ټایم دی سنتو کوم کوو نه کوم یعنې بیچارهګان په دې هم نه پوهېدل چې د سهار بانګ وویلی شو نو سنت کولی شي وکړه سنت نو ناست به تاسو ته به یاد دي دې مشرانو ته ډېر ساعت پس به امام استاد بیا ووایي دې سنت وکړه خلک به پاسې نو سنت به وکړه داسې طریقه ده د دین نه بېخبري دا زمونږ بس دماغو کې اچولی شوی دین د ځان بېخبره ساته چې بانګ وویلی شو نو ټایم داخل دی که داخل نه دی داخل دی چې ټایم داخل وي سنت مونځ کولی شي که نه شي کولی دې کې څه علم ضرورت نو بس یو شی دی جوړ کړی دی خلکو دعوې دي ته شي چې مونږ پوهېږو هېڅ پوهه نشته دی نن هم پوهه نشته دی هسې وایي خلک چې هر څوک پوهېږي هېڅ څوک نه پوهېږي نو سید عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کو او زه به د هغه په مینځ کې او د قبلې په مینځ کې داسې ملاستم اعتراض الجنازتې څنګه چې جنازه یعنې مړ پروت وي هغه شانتې به نو بل حدیث کې دا راځي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی وانا راقدة معترضة علی فراشه دې کې دواړه یو ځای کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کو او زه به ملاستم نو ما دا حدیثونه اصل کې دوه دي ملاسته په هغه صورت کې دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوي نو د هغې مخې ته په اوږدو اوږدو ملاسته ده مثلا دا زمونږ کارپېټ دی یا صف دی په اوږدو اوږدو چې سملي دا راقده ده خو که داسې دا یې سملي چې د پلنو ملاسته وایي نو دا راقده نه ده بلکې دا معترضه
نو کله به زه داسې ملاستوم نو خپو ته به زما نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کو او کله به داسې ملاستوم نو هم به زما خپو ته مونځ کو. نو معلومه دا شوه چې د چا خپو ته سړی مونځ کولی شي، البته سر ته یې نشي کولی. ستا که خیال امام استاذ ته راوګرځېږي نو چې دلته مخې ته سړی ناست وي نو هغه قوم ته مخکې، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به مونځ وشو نو یا خو به هغه نه کېناست، امام پابند نه دی د دې چې تا ته کښېني. فرض مونځ چې وشو نو د امام او د مقتدي رشته ختمه شو، د امامتۍ رشته ختمه شو. اوس که مقتدي کښېني ذکر اذکار کوي نو ټیک ده ودې کړي، که دعا کوي نو ودې کړي. امام باندې هم پابندي نشته دی، هغه خپل موډ دی، که کښېني نو کښېني نه او که ځي نو ځي. دا به نه وایي چې مصله داسې پاتې شو، دا به اوس موږ ټول لړ شي دا به ټول ورځ داسې پاتې. ځان له خلکو مسلې جوړې کړي، ځان له مسلې مه جوړوئ. یعنی امام چې کوم دی منیا یو کتاب دی، مونږ ډېر په ماشوموالي کې دویم دریم جماعت کې اوچای ویلې ده او په یې کې دا لیکلي دي چې کله امام سلام وګرځو فهو مخیرن، هغه ته اجازت دی. ان شاء قعده، که دی غواړي کېدني، و ان شاء ذهب الی حجرته، او که نه غواړي نو خپلې کمرې ته یې لاړ شي، که جماعت کې کمرې، و ان شاء ذهب الی بیته، او که خوښوي خپل کور ته یې لاړ شي. دا مونیا خو هم خلکو ګره پرده ده، خو به ځان له خلکو یو ذهن جوړ کړی دی چې نه جي امام استاد به ناست دي او دا به کوي، هېڅ نشته هغه ته ضرورت. دا خوښه ده که کښېني کېدني او که نه کښېني نه دی کښېني. خو که کښېني نو څه طریقه وایي؟ ابه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کېناستو نو استقبل علینا بوجهه، مونږ طرف ته به یې مخ کړه. بعضې خلک کښېني نو مقتدیانو نه خپوي، قبلې ته یې مخې، دا غلط کار کوي. هغه نه که تپوس کړي هغه وایي چې قبلې ته مخ ښي، په دې وخت نه ښه. دې وخت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه ده چې کښېنئ نو قوم ته مخ کړه. نو چې قوم ته مخ کړې نو دې ته وګوره چې تا مخې ته څوک سړی مونځ نه کوي. تاسو وګورئ بعضې جماعتونو کې دلته به هم څوک مونځ نه کوي، ورپسې هم چې تا هغه ځای به څوک ولاړي نو امام استاد به داسې مخ کړي یا به یې داسې مخ کړي، لکه دا خو هغه وخت کې چې تا د لومړني صف کې څوک ولاړ دی هغه مونځ کوي. اوس چې کله ستا مخکې سړی ناست دی نو دا د رستنو دپاره سوتره شوه که نه؟ دا زمونږ د علم حالت دی، ځان له یې په زوره تکلیف ورکړی، سنت نه یې ځان بې خبره ساتلی دی. هسې نه دی پکار، پکار دا چې قوم درې مخکې نو کېدي نو بیا خو ښه ده، که ذکر اذکار کوي او که نه کوي. د مقتدي مو خو غله چې کښېني او که نه کښېني، یعنې دې کې څه پابندي نشته چې ته خامخا کښېنې، امام استاذ دې طرف ته مخ کړی. نو بهرکیف سیده عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغې طریقې سره مونځ کو، چونکې دې کې نور احادیث رستو راځي او په یې کې نورې مسلې شته، انشاءالله به هغې احادیث سره واضح کو. اقول قولی هذا.